چې د قیامت په ورځ به دا برګه جنډه وي او زما عزتمندو د دې برګې جنډې د لاندې به نو شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب به روان وي، د دې برګې جنډې د لاندې به مفتی عبدالله شاه صاحب به روان وي، د دې برګې جنډې د لاندې به مولانا بجلیګر رحمه الله به روان وي، د دې برګې جنډې د لاندې به مفتی زرولي خان رحمه الله به روان وي، د دې برګې جنډې د لاندې به عبدالواحد قریشي صاحب روان وي، د دې برګې جنډې د لاندې به ډاکټر منظور منګل صاحب روان وي، د دې برګې جنډې د لاندې به زما عزتمندو 14 لکه علماء کرام. او زه به تاسو ته کوم ځای پورې د دې علماو نومونه علم. نو دا ټول علما د چا پسې روان دي؟ چا پسې روان دي؟ نو تاسو له دې برګې جنډې پسې تلل ګناه ده؟ دې پسې به ځو انشاءالله. د یهودو دا مشن به ناکامو انشاءالله. څوک غواړي پاکستان کې اسلامي نظام PDM جلسه نه ده چې ته پکې برګې جنډې وړکې. د الله بنده میدان محشر دی، حساب کتاب میدان دی. د PDM جلسه نه ده چې ته پکې برګې جنډې وړکې. د الله بنده هلته به د خلکو سره جامین یې، ته پکې برګې جنډې مالات ته کېړکې راړکې، تاسو به د لاندې روان یې. هلته د PDM جلسې نشته، میدان محشر دی مولي صاحب. او مولي صاحب وی د انګریزانو کوشش به ناکامو. نو د الله بنده د مفتی کفایت الله رحم الله کتاب کفایت المفتی کتاب و سیاست ته وګورئ. تاسو خو د انګریز نه مدد دپاره راوتي، نو د انګریز کوشش څنګه ناکامه وی؟ او اسلامي نظام به راولو. نو اسلامي نظام خو 75 سال شو کنه. تاسو وښیئ ستاسو مولیان داسې شته دي چې هغوی په خپل علاقه لا سیټ نه دی بایللی. ستاسو مولانا صاحب فضل الرحمن هغه دې وښیئ په خپله محله کې شریعت راوستو. د عمران په دې حکومت کې جو هغه سیټ نه دی ګټلی که نه، په نور کې ټولو کې ګټلی دي. نو په دې 75 سال کې هغه راوسته په خپله محله کې. سړه پاکستان کې خو ډېره لویه خبره ده. په صوبه باندې ستاسو حکومتونه رانهلل، تاسو راوستو. یو شرعي قانون ښودلی شي چې تاسو راوستی دی په پاکستان کې. اسلامي نظام به راولو. اول په خپله محله کې دې وښیي د مفتي مجتبی صاحب خبره، بیا دې په نورو کې وښیي. هغه امیر دې وښیي ستاسو. هسې عوامو له دوکې مه ورکوئ او د برګې جنډه کې ډېر زور مه ورکوه مولي